السلام علیکم. نن زه تاسو ته د کیکر چې د کورنۍ علاج لپاره ډیر مفید دی او هر بالکل بې خرچې علاج دی. نو وروسته د طریقه ته ښیم، خو دا د کیکر پټونه دي، چال چې ورته وایي. دا یې لږ میده شوی دی، خو د دې میده نه پاتې شوی دی او دغه بالکل میده دی. نو تاسو چې کله استعمالوئ نو دا به نیمه سمسئ، لکه دقونه. دا شوه نیمه چمچ. نیمه چمچ په داسې اوبو کې اچوئ. دا خوټ کېدلې اوبه دي. دا خوټ کېدلې اوبه دي، نو په دې کې به دا اچوئ. اوس ته د هر مرض دپاره چې دا استعمالیږي، نو دا درته زه طریقې ښیم چې د دې نوم دی کیکر. په پښتو کې ورته موږ کیکر وایو او بابولو ته هم ویلی شي او انګریزي کې ورته اکیشیا هم ویلی شي. او دغه نوم چې کوم دی، ساینسي نوم یې دی اکیسیا نولیفیکا یا نوټیفیکا، بعض ځای کې ورکولی شي. او دې کې چې کوم دی نو ضروري اجزا ټینس، فلیوونایډز، سیپونین، فولیفینال، ګیلیک ایسډ، الکلاید وغیره پکې شامل دي. دا دقسې میده هم جوړېږي، دقسې چال هم استعمالیږي او دقه شانتې په وړوکي چال کې هم استعمالیږي، یعنې نري نري میده شوي. دا په دې اوبو کې اچول به غواړي، خو د هر یو جدا جدا خبره واورئ. لکه مثال په طور دې لري چې دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم الا ان لکل داء دواء. دا مسلم، بخاری مسلم او مسند احمد کې 2204 او 18665 نمبر احادیث دي. که څوک وایي چې دا ولې دې ته په عربۍ کې سنت ویلی شي. 5 قسمه دی، خو د ټول نه ښه قسم پکې چې کوم دی نو دغه دی غنهدار. چې کوم غنهداري هغه پکې د ټول نه ښه قسم دی. دا د شوګر دپاره کار کوي، د غاښونو دپاره کار کوي، د پیچس او د اسهال دپاره کار کوي، د زنانو د سفید اوبو دپاره او د دې دپاره کار کوي، د جلدي بیماریانو او خارښت دپاره کار کوي، د ټوخي او د مرۍ خرابۍ دپاره کار کوي، او د دې یا به د پټونو په صورت کې دا چلی او یا د دې پوډرو په صورت کې داسې به استعمالوي. خیر دی که لږ زیات وړه غوندې کې شي نو به ډېر ښه چې کله سپو په استعماله په زخم یا په شي باندې اچوي. نو مطلب زما دا دی چال چې کوم دی نو دا به 10 منټه په اوبو کې وخوټ کې او بیا به یې په نهاره باندې څکې سهار مالې. د ورو دپاره د دې تازه څانګې او تازه ټهني به استعمالوي د مسواک په شانتې. او که چېرې داسې نه وي نو د دې نه غرغړې هم کولی شي. نو دا دغه مضبوطوي. دغه شانتې د اسهال او د پیچس دپاره هم دا یوه چمچۍ چې کوم دی نو واچوئ او هغه چې اوبه نیمې شي، نیم ګیلاس ته راورسي او ښه ښکلي وخوټ کېږي، نو بیا پکې دا څکی شئ. دغه شان د زنانو او د خواتینو دپاره د لیکوریا مرض یعنې سفید اوبه چې راځي د هغې دپاره به د چال چې کوم دی دا پټه دا به په سپېغلو سره میلاو کوئ او سهار ماښام یې څکئ. په اوبو کې به وخوټ کوئ او سپېغول به سره میلاو کوئ او خوټ کېدلو اوبو سره او سهار ماښام. دغه شان د جلدي بیماریانو دپاره، د خارښت دپاره، د پوړې پنسې دپاره، د دانو وغیره دپاره د دې نه پیسټ هم جوړولی شي. خټه غوندې کښې جوړه کړئ او په هغې باندې پوره کوئ یا پرې دوړوئ. که فرض که زخم وي نو دوړولی شي. دقسې د دې دا پاوډر ده، دا میده چې څونه میده یې دونه به ښه دا دوړولی شي. دغه شان د کانسۍ دپاره وچ پوډر چې کوم دی چې کله دا تا په سوري باندې وچ کړي او د هغې نه پوډر ایستلي نو په زخم باندې ته دا دوړولی شي. ډېر مفید او ډېر او که فرض که وینه بهیږي نو وینه هم زر بندوي. د الرجي او د زړه او د وي پي والا او خصوصي امراض والا به خیال ساتئ. خپل فکر به کوئ، هسې نه چې څه نقصان کوي نو بیا به یې فوراً پرېږدئ. دغه شان د جسماني طاقت دپاره د پویو سره او د ګبین سره میلاو کوي او دا څکئ د شپې د وده کېدو نه مخکې. خو فکر به کوئ چې شوګر والا به پکې ګبین نه میلاویږي. شوګر والا به صرف پی او دا د جسماني طاقت بهترین مردانه او جسماني طاقت ورکوي. په دې کې د ټول نه بهتر ښه چې کوم دی نو دا غټو کانټو والا دا غټې غټې غنې چې پکې او پلي چې پکې دغه دي او غنې پکې غټي دیهاتي، لکه څنګه چې زموږ په دې سوات کې ډېر په اسانه سره په هر پټي په غاړه باندې دا ولاړي او قدرتي بوټي هم دی، قدرتي هم کېږي.
دې نه علاوه د معدې دپاره او د ګیس دپاره د نظام هضم دپاره د ټیکولو دپاره د دې دا پټ په هوډ کوئ هغه اوبو کې چې اوبه نیمې شي د نیمې پورې وخوټ کېږي او د ډک ګیلاس نه نیم ګیلاس جوړ شي نو هغې کې به دا دغه اوبه به تشې څکئ او که فرض که مطلب د چا جسماني طاقت کمزوری نو د جسماني طاقت دپاره د دې ګوند د دې د کم کڼ چې ورته موږ وایو که نه نو دا چې زخمي شي او لږ ورځې وشي نو دا یو کڼ راوغورځوي نو هغه پاک کڼ د دې غنهدار بوټي که فرض که چا وو نو هغه هم تاسو په ګیلاس اوبو کې په نیم ګرم اوبو کې استعمالولی شئ سره د پیو او د ګابین که فرض که مردانه طاقت جسماني طاقت یو سړی بړول غواړي نو د هغې دپاره ډېر په احتیاط سره استعمالېږي خو بیا د شپې استعمالوئ او سهار په نهاره باندې استعمالولی شئ خو غوره دغه دی چې د شپې د پیو سره چې دغه ګوند غوندې کې شي موږ چې ورته کڼ وایو او نیمې ګرمې اوبه شي او نیم ګیلاس پی شي ورسره دا ټول میلاو کړي او ورسره پکې یو چمچه ګبین واچوئ نو دغه ډېر بهترین کار کوي